د جمعې د ورځې ډېر عبادتونه دي. بعضې مؤمنان د جمعې په ورځ باندې روژه نیسي. نو دا یو مسله ضروري ده که چېرته د جمعې د ورځې نه مخکې یا وروسته ورځ د جمعې د ورځې د روژې سره نه ملګرې کوي، نو ځان له د جمعې په ورځې باندې روژه نیول نه دي پکار. ځکه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې یو کس د نبی علیہ السلام نه د جمعې د ورځې د روژې د نیولو په باره کې تپوس وکړو. نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وفرمایل چې ان یوم الجمعة یوم عید و ذکر فلا تجعلوا عیدکم یوم صیام ولكن اجعلوه یوم الذکر الا ان تختلطوه بایام. د دې حاصل دا دی چې حضور ورته وفرمایل چې د جمعې ورځ دا د اختر ورځ ده او دا د ذکر ورځ ده. نو د اختر ورځ دا د روژې ورځ مه ګرځوئ. دې ورځ باندې د الله ذکر کوئ. ها، روژه نیول پکې جایز دي او پکې پکار دي کله ان تخلطوه بایام، چې کله تاسو د دې سره نور ورځې ملاو کړئ. یعنې د جمعرات ورځ باندې روژه ونیسئ، ورسره د جمعې ورځ باندې روژه کوي، یا د جمعې د ورځې سره د هفتې ورځ روژه وساتئ. دغه شان د جمعې ورځ باندې دعا دام یو خاص عبادت دی. هسې خو همیشه د الله نه دعا غوښتل پکار دي، او الله وایي انی اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کلم چې زما بنده دعا غواړي نو زه د هغې دعا قبلومه. خو د جمعې د ورځې یو خصوصیت دا دی چې د جمعې په ورځ کې الله یو خاص وخت مقرر کړی دی. په دغه وخت کې که چېرته څوک د الله نه یو چیز غواړي، دعا کوي، نو الله یې ضرور قبلوي. د ابن ماجه روایت دی فيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا الا اعطاه. د جمعې په ورځ باندې د دعا د قبلېدو یو داسې ساعت دی چې کله په هغې کې بنده د الله نه دعا غواړي نو الله یې قبلوي. او دا ګڼ روایات د دې باره کې موجود دي. خو هغه کم ساعت دی چې په هغه کې بنده د الله نه دعا غواړي نو الله هغه دعا قبلوي. په دې باره کې عمدة القاری بدر الدین عینی رحمت الله تعالی علیه عمدة القاری شپږم جلد کې د 240 نه د 240 پورې ګڼ اقوال ذکر کړي دي. تقریبا 140 ته نږدې اقوال ذکر کړي. علامه ابن قیم جوزی هغې دې باره کې 11 اقوال ذکر کړي دي. خو دغه ټولو اقوالو کې تحقیق دا دی چې 2 قوله هغه زیات مؤید دي چې هغې کې الله نه دعا وغوښتې شي نو الله د بنده سوال قبلوي. یو د مازدیګر د مانځه نه بعد د نور د پریوتو پورې، او دویم قول دا دی چې د جمعې په ورځ باندې د خطبې دپاره چې کله امام منبر باندې کینی نو د جمعې د مانځه د ختمېدو پورې. او د دواړو باره کې
ګڼ احادیث موجود دي. په دې وجه باندې د دو قولونو ته ډېر اعتبار ورکړی شوی دی. د یو قول باره کې ترمذی کې روایت دی د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی. دا د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمان نقل کړي چې حضور میں فرمائی التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غیبوبت الشمس، چې د جمعې په ورځ باندې هغه ساعت کم کې چې دعا د قبلېدو امید کیږي هغه د مازیګر د مازنه بعد د انور د پریوتو پورې تلاش کوي. د مازیګر د مازنه بعد دغه ساعت دی. او د دې په تایید کې ګڼ احادیث دا موجود دي. او دویم د خطبې نه د مانځه د جمعې د ختمېدو پورې په دې باره کې روایات ډېر دي. خو د مسلم شریف یو روایت دا دی چې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ داغنا روایت دی. هغه فرمایي هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه. دا وی چې ما د حضور صلی الله علیه وسلم نه د جمعې د ورځې د دعا د قبلېدو د ساعت په باره کې اورېدلي دي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه ساعت چې کوم کې دعا قبلېږي هغه د امام د کېناستو ایجلس الامام، چې کله امام منبر باندې کینی خطبه ورکوي الى ان تقضى الصلاة تر مانځه د ختمېدو پورې دا ساعت دی. او د دې په تایید کې نور هم ګڼ روایات موجود دي.